دیو جنا امام مالک رحمه الله فرمای ان السنت مثل سفینه نوح علیه السلام، د سنت مثال د حضرت نوح علیه السلام د کشته دی. من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرقا. څوک چې د نوح علیه السلام کشته ته داخل شوي وو، سوار شوي وو، هغوی نجات وموندلو. او څوک چې د نوح علیه السلام د کشتۍ نه بار پاتې شو، هغوی په دریاب کې او په اوبو کې ډوب شو، غرق شو. همدغه شان مثال د سنتو مبارکه هم دی. که سنت موږ په خپل زندګۍ کې راوستل کامیابي ده، او که نه په خپل زندګۍ کې نه وستل، د خپل چاهت مطابق زندګي تېره کړه، نو ګوره بیا دنیا کې غرق یو، آخرت کې خو بیا خبرې خطا دي. دکا د سنتو یو معیار دی. شاه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایل بار بار اساس الخیر متابعة النبی صلی الله علیه وسلم فی قوله و فعله. د ټولو خیرونو بنیاد د نبی علیه السلام اتباع ده. که ته وایې چې ته د ټول خیرونه حاصل کړم، ټول برکتونه د الله د طرف نه انعامات حاصل کړم، نو د نبی علیه السلام اتباع شرط ده. د نبی علیه السلام په قول کې هم اتباع شرط، په فعل کې هم اتباع شرط. د نبی علیه السلام ته چې کوم عمل ثابت دی چې هغه زموږ ستا زندګۍ کې راشي.